دی درنې کې مو خپله ژړو پریاد حکومت ته کوو دې مطلب دا ده چې مو پله د کوم امن حوض وچتوو دې ته څوک غېږ نه نیسي مو ته یوه طرف ته شیا ځوان ګنده کړې ده د غټو وسلو دا برپور کوشش کوي چې څومره ډېرې وي بهر ملک نه راغوړي د بل طرفه حکومت سره دا ظلم کوي چې زه تش لوس یم مو ته روشي اپریشن یې ربنې کوي زه دا اپریشن یې نه غواړم ویلې چې زه دو برداشت کولی نه شم نه دي هغه پله را تصویره خلاص کړي دي د خپله یې تبیر نه تړلي دي مو په هر حالات باندې حکومت کمزوره کوي زه دا ریکویسټ کوم حکومته چې مو پرېږدوي خپلو حالاتو باندې د کلي مسوي دي وطن مو لوټ شوی ده مو په خپلو حالاتو پرېږدوي دا ظلم د مو سره ما کوي ویلې چې اخر به د مو برداشت نه وځي یا خو راته لیار د افغانستان خلاصه کړي چې مو خپل بال بچ افغانستان ته وړو که لیار نه خلاصوي نو مو سره په 72 غنټو کې د دې اواز ورسېدو مو باندې اپریشن شروع شو مو 27 دین د دغې درنې وشولو هغه اپریشن ونه شولو ویلې چې په کور خو داسې وه چې اپریشن د وال مغزې نه شروع شوی وای مو اپریشن خو 4-5 ګوزارې وشولو خو دی مو څرمنه لکه پسته ده چې دا د مو اپریشن بور کوي چې یوه سړي سره یوه لوس کې وسله ورسره ده هغه ورته ښیي چې دا وسله مو سره ده خو زه یې نه درته دیر کوم ته اوس ما ته د دغې خبرې دا حال راوبسه چې د تشګث چوک ته زه یم که دا درته وسله ښیي په خپله یا چې مو سره دا شاید اپریشن نه دیر کوي نو مو سره سراسر ظلم ده ویلې چې د دغې وسلې په سر باندې د تشدد څه کوم وکړلو دا اندي وکړلو د زه یې بې کوره کړم بې وره یې کړلم دا د دې هغه برکات و چې کوم د حکومت ښیي او مو باندې خیاس استعمال کړلو دې د غم وکړي اپریشن د دو شروع کړي فوراً د اپریشن وکړي لکه څنګه مو ته نوستي داسې دې ته کښېني د څومره وسلې دي دا ونه هغه کې کوم ګروپونه دي دا یې ختم کړي